بسم الله الرحمن الرحیم. یولس سوا آتش پیتم نمبر حدیث مبارک دی. 1168 نمبر حدیث دی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زوید عبداللہ و ابن عمر سرا مشهور دی. دواړه پلار زوی صحابه دي. دواړو نه دی الله پاک راضي شي. رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی، صلاة اللیل مثنى مثنى، د شپې د تهجد مونځ دو رکعاته دی. د شپې د تهجد مونځ دو رکعاته دی. او تهجد گزار سړی خو به وتر د تهجد نه پس کوي. دا مسله خو تاسو ته معلومه ده، ویلم ده مخکې. فاذا خفت الصبح، پس کله چې تا سره خطره شوه د سبا د راختو، چې دا خو سبا راخیږي، فاوتر بواحدة، نو یو رکعت سره بیا طاق جوړ کا. یو رکعت سره بیا د شپې مونځ دو رکعاته دي. نو د دې جملې نه خدا خبره معلومه شوه، جمهور فقها، ائمه مجتهدین او صاحبین د امام ابو حنیفه رحمه الله، دو شاگردان قاضی ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله، د دې حدیث په بنا باندې دا خبره کوي چې د شپې د تهجد منځ نفل دو رکعاته کول افضل او بهتر دي. چا څلور رکعاته وکړو هم جایز دي، خدا حضرات فرمایي دو سي بهتر دي. په څلور مو کو نو څه پروا نشته، خو دوی فرمایي چې دو سي بهتر دي. او مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د شپې مونځ څلور رکعاته تړل، څلور رکعاته یو ځای کول افضل. دا حدیث چې دا کوم نن مونږ وایو، دا خو د صاحبینو او د جمهور فقهاو دلیل دی. دې کې خو دو رال. د امام صاحب څه دلیل دی؟ زمونږ مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله فرمایي، هغې دپاره د مور بیبي حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها حدیث دی، ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په روزه کې او په روزه نه علاوه، یعنی رمضان او غیر رمضان، روزه به وا که کوجه به وا، نه به زیاتولو د شپې په مونځ باندې علی 11 رکعتا، په 11 رکعاتو باندې. مور بیبي فرمایي وي نبی علیہ السلام به روزه کوجه 11 رکعاته مونځ کول. څو رکعات؟ 4 رکعاته به وکړو. یصلی اربعا، په یو سلام به د 4 رکعاتو نیت وتړلو. نو مور بیبي فرمایي فلا تسأل عن حسنهن، د هغې د ښایست په باره کې پوښتنه مه کوه چې به څومره ښایسته کول دا 4 رکعات، لکه د چا مونځ ده؟ د نبي علیه السلام. الله اکبر.
مور بی بی فرمای د دغه سلور رکعاتو د حسن او د خایست په باره کې پوښتنه مکانو تاسو مکاو چې څومره ښکلې وې کولو دا وطولهن او د هغې د اوږدوالي په باره کې هم تاسو مکاو چې څومره به دا سلور رکعات نبی علیہ السلام اوږده کول او مخکې خو تاسو یو حدیث ویلی چې د نبی علیہ السلام به په ډېر ولاړه د خپې مبارکې پړق پړق وچودي او بل روایت کې ویلي چې خپې مبارکې به وپړسېدي سلور به وکړه ثم یصلي اربعا نصاب ته ګوره خیال کوئ خطا نشي دنه څو رکعاته به برابر یولس سلور یې وکړه ثم یصلي اربعا بیا یې سلور وکړه فلا تسأل عن حسنهن وطولهن د دې د ښایست او د اوږدوالي باره کې هم تپوس مکو چې دا څومره ښایسته او اوږده نبی علیہ السلام کړي دي نو سلور او سلور زمونږ کلي کې څو شوه اته ثم یصلي ثلاثا بیا به نبی علیہ السلام 3 رکعات وتر وکړو څو رکعات دی حدیث کې دوه خبرې مخه ته راغلي یو زموږ د امام مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله انس باندې هغه وایي چې بهتر د شپې مو سلور رکعات دي دا بخاری شریف کې دا حدیث ته باب قیام النبی صلی الله علیه وسلم باللیل فی رمضان وغیره او په صحیح مسلم شریف کې باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی الله علیه وسلم فی اللیل بخاری و مسلم شریف کې متفق علیه حدیث ته نو دغه حدیث په بنا باندې مشر امام سے فرمایي چې د شپې دا نفل سو رکعات نیت تړل پکار دي سلور بهتر سلور دي د دوم چاو تړل نو څه پروا نه کوي اسنه چې هغه د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه خبره ته جوړه نشي بیا یو کس رانه تاسو کو لار کی زمون تاسو اکثر لار کی کنه استاد جی په اسمان می غوخته خدای پزما کرا کی تو درې غلګه د شان مفتی سے پس عالم سے پس आवाज بی عزتی دا مشر امام سے خپل شاگرد قاضی ابو یوسف سے توصیت کړو چې در پس کلم په بهر لار کې څوک د شان आवाजو کې خطا سره به سکاري مسله بدن تاسو کې چې زرم ورته ونګوري زره دومره قدر نشته د دین چې د مسلې پس راشي پلارا چې سادینو ویني بیا کیسه ګډه وړي الله دې زمون په حال رحم وکړي او مونږ ته استاد اوس ویلي دي وی خلق کم همت شوي دي بس چې کم زم دنه تاسو کو ولا جواب ورکوي خدای مونږ ته ویلي ویو کنه یو زمون کار دی او یو نو خپل کار به پیژنو ښه مولا صاحب ته استادانو ویلي دي چې بس کمزې کم د قوم د مسلې تاسو کې مړه کم همت دي بس کړه جنازې زه او ک پلار روانو کار زه بس کوا ضرورت پورا کوا خو تاسو مونږ ته ویلي دي چې لګ بزې زېږي پیژنې خدا هر څه بس کو زېږي به پیژن الله دې زمون په حال رحم امين نو راته ویل شیخ صاحب چې دا د شپې دا تهجد بس الله دې قبول کړي را پاسم کنا نور په پوي الله دې بس کی ریا کې نه چې بس خدای توفیق را کوي را پاسم نو چې دا سلور رکعات لري کدو دي او ته فرمایي وي سلور دیو کو کدو دیو کو وړه صحیح دي ها سلور دیو کو کس دیو دو دیو که یعنی په یو نیت باندې په یو سلام سلور رکعات تړیو کدوا پس بالا ورته وای شیخ صاحب
خدای دې قبول کی بیگا بس په وخت تهجد لرا پاسېدل بل دی ریا کې نه چي سپوم غپل اس وران ډزم به دی خو خدا راته وای چې دا رکعاتونه سودي وي د دوه والا تر اتو پورې او تر 12 پورې چې څومره کولې شي څومره در کې طاقت دوه کې سلور کې شپږ کې اته کې ابل ورځ بیا شیخ صاحب خدای دې ریا کې نه چی بس تهجد لا پاسمنو چې دا تهجد ټیم به کم وخت نه کم وخت پوري بچې دا 12 نه بس سحر بانګ پورې دا ټیم دې چې کم ټیم را پاس په سبب بیا شیخ صاحب تهجد کوي کنه سړی نو ځان خو ورته برابرې دي کې کم صورتونه ویل بهتر دي او ته د خدای خاطر وکړي چې بیا پانه سي تهجد دي نو یو خدا مسله معلومه شو صاحبین او جمهور فقها وی چې د شپې منځ دو رکعات افضل دي او دلیل کې دا د ریاض الصالحین زیر درس حدیث چې ابن عمر سے فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایلی د شپې منځ دو رکعات مشر امام سے فرمایي وی سلور رکعات په یو سلام سره افضل دي او هغه د عائشہ بیبي حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایلی دي نبی علیہ السلام په حق له فرمایي وی یو لس رکعات منځ به د شپې نبی علیہ السلام کول روجب او کو جب سلور رکعات اتش وکنه او 3 رکعات نو اته او 3 زمون کلی کې څه جوړي یو ولس او بل دا خبره معلومه شوا چې دا وتر با نبی له صلوات و سلام 3 کول صبح کول 3 دا کوم حدیث چې اوس روان دی مونږه وایو چې د کې نبی له سلام دا ټکه فرمایله دی فاذا خفت الصبح تهجد خو کې د شپې مستد بڑی والدی لګیای د نیکانو صالحانو عبادت ته ډېر هم عبادت ته ډېر هم منځ دی تر سره خطر پیدا شو چې دا خو بس سحر کېدو والا دی وتر دا تهجد خو مزه در کړی دا او سحر کېدو والا دی نو بیا دا منځ دا تهجد مسجدی فاوتر بواحده دا طاق کا په یو رکعت سره اسکا طاق د دې دا مطلب نه دی چې یو رکعت وتر ځان لاو د دې دا مطلب نه دی چې یو رکعت ځان لوي تر کنه دو سره یو ملاو کا نو دا درې سی بیا طاق دو جفتو 200 او چې یو ور سره کې نو بیا طاق جفت او طاق خو پیژنو هغه جفت ور سره شو طاق شو او یول سوا یو کم او یایم نمبر حدیث شریف ته دام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدشپی منز دو رکعات کول ویوتر برکعات او بیا به دا جفت په یو رکعت سره طاق جوړ کو یعنی دو سره به یو بل یوځه کو نو وتر به 3 رکعات او کنو د دو جفتونه به 3 طاق شو دو جفتونه به 3 طاق شو وسم دا خبرو کا امام شافعی رحمه الله صاحبین جمهور فقهاوی سوک سلور رکعات کوي د شپې دام جایز دي دی وی بهتر دو دي او دا حدیث دلیل کینی سی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې څوک د شپې منځ کوي نفل
یو سلام سره سلور رکعات افضل دي که چا دوو که نو ممسي جایز دا خبره خو حل شو. دا یو ټکی چې پکې راځي چې یوتر برکاتن یو رکعت سره به طاق جوړول دا وتر. نو امام طحاوی رحمه الله فرمایلی دي دا ډېر لوی ستر محقق عالم دی. امام طحاوی رحمه الله فرمایلی دي چې د شپې د 2 رکعاتو سره یو رکعت بل ملو کا چې درې تی جوړ شي نو دا درې با وتر او طاق شي. نو د وتر رکعاتونه سودي درې. ابن حمام رحمه الله زمون د احناف یو بل محقق او ستر عالم دی فرمایي وې د دې حدیث نه چرته هم دا خبره نه ده ثابته شوی چې د وتر یو رکعت مستقله تکبیر تحریمه سره کول پکار دي. مونږه د فقه مایناس کتاب د هدایه شریف ورته وي دغه یو زبردست شرح علامه ابن حمام سے رحمه الله لیکلی ده د فتح القدیر په نامه باندې. هغه کې دا خبره کړې ده وی چې د دې حدیث نه چې دا یوتر برکاتن او تر بواحدتن یو سره دا وتر طاق کوي یو سره دا وتر طاق کوي. د دې نه دا خبره نه ثابتېږي چې ګینه یو رکعت وتر شته دی. یو رکعت وتر ځان لکول دا جایز نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په یو حدیث کې معنا فرمایلی دا او یو رکعت ته صلات بوتیرا ویلې ده. صلات بوتیرا ناجائز دی یو رکعت کول. نو وتر 3 رکعات یا ارحم الراحمین یا ارحم